الله دې موږ د مسلمان د بې حیایۍ نه وساتي. وایي آمین. زنانه وې داسې خاوند سره واده کوم چې زما حیا ساتي. خبرې ته توجه کوئ ډېره، او تاسو ته به نن د حیا پته هم ولګي. او دې کې یو نکته هم د تاسو ته به د خپل اولاد هم پته ولګېږي چې زما اولاد په حالت د حیا کې پیدا شوی دی که په حالت د بې حیا. وایي زه چې تاسو ته درس کې واقعه وایم، قرآن کې الله فرمایي فقصص القصص، قصې بیانوم قرآن کې. نو الله قصو والا ذات نه دی، لیکن دې کې یو نشاني ده ستاسو دپاره، دا یو عبرت دی ستاسو دپاره. نو دې واقعه کې به هم ستاسو دپاره یو عبرت وي. زنانه یو زمیندار ووایي جي زه نکاح کوم او با حیا به ښځه ساتم. واده وشه زما محترمو، زمانه تېره خبره خاوند سره واده وکړه، زمیندار سره واده وشه. چې واده وشه زما محترمو، هغه زمیندار وایي تر یو بچي پورې زما ښځه کور کې پاتې کېده، زما ښځه به کور کې پاتې کېده، با حیا به مې ساتله. چې بچی مې پیدا شو، وایي ما خاوند وی ما ښځې ته ووایي چې ښځې ګورې بوج سیوا شو او ما پسې روټۍ کور ته راړه، زه کور ته روټۍ له نشم راتلی، کار راته ډېري. ما ته وی ښه. بس ښځې به پرده اچولې وه، مانه بوقره به اچولې وه او پټي ته به خاوند له ډوډۍ وړه. پخوانو ښځو به داسې کار کوو که نه، پټو ته به یې روټۍ وړې. وایي پټي ته به یې روټۍ راوړه. وایي یو بل زوی م پیدا شه، چې الله بل زوی راکړه. ما ورته وی ښځې اوس په دې کار نه کېږي، ځکه بال بچ ډېر ښه کار تم را سره کار کوه. وی ښځه مې ځان سره په کار په پټي کې لګیا کړه. وی الله دریم زوی م راکړه. په دریم زوی کې وی زمانه تېرېده، بچي م زلمي شو. هسې مې دا زمیندار وی ښځې ته مې ووی چې ښځې تا خو به د حیا چغې ډېرې والې، د حیا چغې خو به دې ډېرې والې. اوس څنګه بې حیا شو ما سره پټي کې ناستی، عورت تې ښکاره کړي دنیا ته. هغه ورته وایي د ښځې جواب ته ګورئ زما محترم، دې کې یو نکته ده. ښځه ورته وایي خاونده، وایي ته حیا او بې حیا نه پېژنې چې څه ته وایي. اوس تا ته زه حیا او بې حیایي ښیم چې څه ته وایي. وایي ته سترګې پټې که ځه، زه کور ته ځم تا ته بې حیایي ثابتوم چې بې حیایي څه ته وایي. زنانه کور ته راله، په ځان یې سر را ببر که، کپړې یې ځان نه وشلولې. ړومبې زوی راغی، مورې ولې دا جامې د نه چا شلولې دي؟ بچیه پلار دې ډېره ووالم، ډېر ظلم یې را سره وکړو. ښه وی خپل څادر یې ویسته راته یې کړ. ما ته وی خیر دی که نه، پلار نه دی زمونږه او ستا خاوند نه دی. گویا پیغمبر فرمایلی دي چې د ښځې د خاوند په ښځې باندې ډېر حقوق دي. خیر دی مورې که هر څه دي، تا سره ډېره زمانه تېره کړې ده، دا ستا دپاره لباس دی او ته د دې دپاره لباس یې. وایي چاته مه وایه، پرده پرې واچوه. گویا هغه زوی چې کوم دی نو دا پلار ورته پټ دی، څه ورته ونه وي. دویم زوی راغی، وایه که نه مورې دا ولې؟ بچیه پلار دې ووالمه، ډېر ظلم یې وکړو. ښه زه د پلار داسې حکم کنزل رد بد یې ورته وکړو. بیا ورته یې ځه خیر دی مورې بسه، خیر دی بسه، کار څه دي زمونږ خو پلار دی که نه. دریم زوی راغی، مورې ولې؟ هغه ورته بچیه پلار ښه کوته کې راواغېشتو، پلار نه یې په پټو کې منډې ویستې. پلار مخکې دی او زوی ورپسې دی، په پټو کې گویا د خلکو مخکې یې پلار راګیر کړی دی. وی شرمو ورته وی بچیه راځه پلار دې نه یم والی. خاوند ته وی خاوند راشه اوس مانه د حیا تعریف زده که چې حیا څه ته وي. هر چې زه په ړومبي کور کې په حیا کې ناستم، دا مشرې زوی په حالت د حیا کې شوی دی، نو ستا پرده او حیا یې وساتله. خیال دی ما ته وی دغه دی. او دا دویم زوی تا زه نیمه بې حیا کړم، پټي ته به مې سر په روټۍ راوړه. نو دغه دویم زوی چې دی تا پسې رد بد وي، کنځلې د پسې وکړه، خو لاس یې درته وانه چو، ځکه زه دا په نیمه بې حیایۍ کې پاتې شوی دی. نو ستا نیمه بېعزتي وکړه، د خلکو مخکې نه یې شرمولې. هر چې دا دریم زوی دی نو په پټي کې زه تا سره بې حیا ناستم، په حالت د بې حیایۍ کې ناستې، نو تا نه تیم وشرمولې، په حالت د بې حیایۍ کې د نه منډې ویستې. دې ته حیا او بې حیایي وایي. تا ته پته ولګېږي. نو زه خبره دې پورې کوم زما محترمو، که ته بل مسلمان وشرمې نو الله به تا وشرموي. او خبره د حیا او غیر حیا کوم. یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، سلام